الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأقوالنا وأفعالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم عليه السلام وبشارة أخي عيسى عليه السلام أو كما قال عليه الصلاة والسلام ما ہر چے خواند ایم پراموش میں کنم اللہ حدیث یار کے تکرار میں کنم گر تو در قرآن اگ بگریختی باروان انبیاء آمیختی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف شوق سرو اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم حضراتو زمونږ د ښکلي او د خوږ پیغمبر د محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم د سیرت بیان دا هغې سلسله شروع ده ما تاسو ته عرض کړو د نبی علیہ السلام سیرت بنیادی طور دا په دریو حصو باندې تقسیم دی یو حصہ دا د نبی علیہ السلام ته د نبوت نه مخکې د ملاوېدو نه مخکې چې کوم د رسول الله ژوند دی او هغې سره کوم متعلقات دي او دویمه حصہ چې کله رسول الله ته پیغمبري ملاو شو او په مکه شریفه کې نبی علیہ السلام کوم 14 کاله تیر کړی دي او دریمه حصہ دا د نبی علیہ السلام د مدینې دور دی دا لومبای حصہ دا تقریبا من ختمه کړی و د هغې خلاصه چې مخکې موږ بیا پوه شو په هغې معنی یو خو د نبی علیہ السلام د پیدایش نه مخکې چې کوم حالات تمهیدی آغا ټیم کې چې کوم د عرب او د دنیا حالات کوم مذاهب کوم حکومتونو او بیا د نبی علیہ السلام خاندانی بعض احوال هغه ذکر شیو بیا چې کله نبی علیہ السلام پیدا شو نو د پیدایش نه مخکې والد سے وفات ہو بیا سلور کالا حلیمی بی بی سره پاتې شوی دی بیا څه کم 2 کاله خپل والدې ماجدې سره بیا چې کله د 6 کالو عمر ته شو او د والد صاحب قبر ته لاړل مدینې ته او په لاره باندې والده صاحبه حضرت آمنه هغه وفات شو بیا د نبی علیہ السلام
حضرت عبدالمطلب سے چې د نبی علیہ السلام نیکو د هغه په کفالت کې راغې خو 2 کاله پس عبدالمطلب سے هم وفات شو. بیا چې کله د نبی علیہ السلام عمر دغه ټیم څه د پاسه 8 کالو خپل تر ابو طالب سے د هغه په کفالت کې راغې او بیا ابو طالب سے د نبی علیہ السلام ډیر لوی خدمت کړی. بیا چې کله 12 کاله عمر شو نو شام ته د نبی علیہ السلام لومبه سفر شوه دی. دویم سفر چې بیا عمر سره پاسه 40 کاله شوه دی. بیا نبی علیہ السلام دویم سفر تجارتی سفر چې د خدیجه الکبرا د تجارت سامان په مال مزاربت باندې وړو. بیا چې کله د نبی علیہ السلام عمر 25 کاله شو نو نبی علیہ السلام اولنای نکاح ام المؤمنین خدیجة الکبرا رضی اللہ تعالی عنہا سره وشوه. بیا چې کله د نبی علیہ السلام عمر دا 28 کاله شو په دغه ټیم کې نبی علیہ السلام ته چې دنو الله تعالی یو زوی ورکړه چې د هغه زوی نوم حضرت قاسم. بعض خلک دا طیب او طاهر یادی نو دا دغه لقب اصل نوم قاسم. بیا چې کله د نبی علیہ السلام عمر 13 کاله شو نو نبی علیہ السلام ته الله تعالی یو لور ورکړه حضرت زینب رضی الله تعالی عنها. بیا چې د نبی علیہ السلام عمر 33 کال شو نو دا ټیم د نبی علیہ السلام دویم لور حضرت رقیہ بی بی د هغې پیدایش شوې د خدیجی بی بی ده. او کله چې د نبی علیہ السلام عمر 34 سال شوې ده بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیو ملور حضرت کلثوم رضی الله تعالی عنها د هغې پیدایش شوې ده. او بیا چې کله نبی علیہ السلام د 35 کالو شوې ده نو په دغه ټیم کې د حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها چې ده نو هغې پیدایش شوې ده. او د نبی علیہ السلام دا ټول اولاد دا سلور لورګانې حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت کلثوم او حضرت فاطمہ او حضرت قاسم دا د خدیجة الکبرا نو. صرف یو بچے آغا حضرت ابراہیم دا د ماری قبطی رضی اللہ عنہ د بطن نه پیدا شو اغم بیا نارینه اولاد د رسول الله نو پاتې شوه. حضرت قاسم وفات شو اغم وفات شو. چې د نبی علیہ السلام عمر 35 کال دی ته موږ را رسیدلیو نو هغه ټیم کې د عرب هغه مشهور واقعه چې هغه د خانه کعبه تعمیر کو او هغه خانه کعبه تعمیر کې یو لوی جنگ را پورته شو چې پاغي کې بدی جنگ راغې چې یاره حجر اسود دا بمونږ دو انو د هغې فیصله دا وشوه چې یاره سهار کم سړی ړومبې خانه کعبې ته راغې انو هغه به د دې فیصل وي هغه به فیصله کوي. او د خدای شان د ټول نه اول نبی علیہ السلام راغې چې نبی علیہ السلام راغې دی ډېر خوشحاله شو او دی وی چې دا خو حق امین او صادق ته بالکل موږ ټول د ده په دې خبره باندې خوشحاله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم به کوشش دا کولو چونکه دغه ټیم کې په عربو کې شرک عام معاملات ټول د ظلم سود جواری بدکارای دا عامه وي ډیر بد حالتو د بد حالت نه لری کېدل او بچ کېدل او دا ځان یو عبادت ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم با سوغله د خلکو نه جدا کېده او گوشه نشینی به کوله. گوشه نشینی دا چې سړی
بس د ټولي دنیا نه خلکو نه ځان الګ تلګ کی ځان لا کینی مستقل طور گوشه نشینی کول غار تنوتل یا بل ځای ته سهارات او ځان د خلکو نه الګ تلګ جدا ساتل او زمنګ په شریعت کې دا منع ده رسول الله د دې نه منع کړی ده ولی تا ته به الله ملاویږي خطبه معاملات معاشرات دا ټول به برابرې ته ځان له الګ پاتې شو معاملات چرته شو معاشرت کم ځای شو اخلاقیات کم ځای شو الته وبته صرف یوز کارو کې عبادت بو کې او زمون شریعت جو ہے نا وہی جی دنیا کے مشعلوں میں بھی وہ با خدا رہے وہ سب کے ساتھ رہے کہ بھی سب سے جدا رہے تب دنیا پر کاروباروں کے دے نظام کے پاتے کے گے وہ زڑا و تعلق بستا اللہ سے رہے مستقل گوشہ نشینی دا خو منع دا خو آو ځان لا سوخلا داسې ټیم وباسل چې سړی هغې کې یک یوازې ځان لکېږي او بد خپل اعمالو باندې بد خپل کردار باندې انسان سوچو کی یرا زه ساره پاسم زه کم کارونه کوم کم کارونه دي چې هغې باندې زما په دنیا کې ملامتیا او رسوائی راځي کم کارونه دي چې هغه کارونه باندې زما د خدای په مخ کې رسوائی او ملامتیا راځي لہذا دا ډیره ضروری ده مونږ تاسو هم چې خپل اوقاتو کې داسې وختونه وباسو چې هغه اوقاتو کې مونږ په خپل اعمالو باندې نظر وکړو او څومره لوی خلق دي هغه د خپل ځان محاسبه کوي دي ته محاسبه هم وایي دي ته مراقبه هم وایي او دي ته ګوشه نشیني وایي او چې ته اصل مراقبه دا ده چې ته خپل اعمالو باندې نظر وکړې ته خپل ګناهونو باندې نظر وکړې علا کل حال نبی علیہ السلام به د دې ماحول نه جدا او غار حرا ته بتو او د دین دا خبر هم معلومه شو او چې نبی علیہ السلام به غار حرا ته الته به عبادت کو دا خلک سوال کوي چې هغه ټیم ولا شریعت نو نازل نو نبی علیہ السلام به کم عبادت کو د چا په شریعت به عبادت کو آیا د نور شریعتونو تابع نو د نور شریعتونو تابع نو یو کو د نبی علیہ السلام کم شریعت او دین چې ده ملت حنیف د ابراہیم علیہ السلام طور طریقہ هغه زموږ په شریعت کې را روانه ده بعض حضرات وایي چې نبی علیہ السلام بالتا د ملت ابراہیمی په طریقہ باندې خپل عبادت کو بعض حضرات وایي چې نبی علیہ السلام ته د الله د جانب نه القا کېده او نبی علیہ السلام به پاغې باندې عبادت کو او دا ما چې ته کوم خبره وکړه چې د غلط ماحول نه د غلط خلقو نه او د هغه ماحول نه ځان جدا کول چې سړی د ګناهونو نه بچ شي دا ځان له عبادت دی نو نبی علیہ السلام با گوشه نشینی کولا او غار حرا ته بتو اوس الله تعالی دې موږ تاسو حرمین ته بار بار بوزي تاسو چې په خپل ورشئ نو حریان بشئ غار حرا ته ډیر خلک داسې غار حرا ته خیږي اسې به نشي خطې نو راوځي مړ شي او په دې وخت کې چې دا 1400 کال تیر شو اوس هم ځه په غار باندې هلته څوک شپې وکړي دور آبادي د هغې ویښته راله
منګه چې سار تلونو په سورنګانې جوړ کړي په هغې باندې سړی ورشي نو لنډه شي لاره یو خو هغه لاره ډېره لوی د مشقت ته غار سور دی نو هغه داسې د هغې هایټ د غار حرا نه سیوا دی خو هغې هغه دغه لږ غر معمولي شانتې داسې پروت دی هغې ته ختل په نسبت د غار حرا آسان دی غار حرا اوچتوالی د غار سور نه کم دی خو د دې د غر داسې نیغ دی نو ختل ورته ډېر ګران دی خو نبی علیہ السلام د دې دپاره انسان کې دو څیزونه پکار دي یو همت او طاقت او دریم بهادري چې په هغه وخت کې نبی علیہ السلام به یک آوازې په غار حرا کې پاتې کېدو خدا چې څوک په خپله تلي هوایي که نه وایي شنیده کې به مانند دي د اورېدو د لیدو ډېر فرق وي کله سوچ کوم موږ به چې سکول وې او به سکول کې به دا د غار سور او د غار حرا دا خبره چرته مضمون کې راغلي ده کتاب کې نو انسان یو تصور جوړوي نو موږ به د غار داسې تصور جوړ کړه لکه دلته چې یو وړوکی غوندې غار یو سړی وي داسې به نه غار سور او غار حرا خو ډېر لوی د مشقت ځای دی علا کل حال غار سور حرا ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم مستقل ته او هلته به نبی علیہ السلام چې دنو دغه په خلوت کې گوشه نشنای کې د الله په ذکر کې د الله په یاد کې به لګیا و بل مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها نه روایت ده چې دغه کله چې د رسول الله عمر 40 کاله شو نو نبی علیہ السلام ته خوبونه شروع شو نبی علیہ السلام به خوبونه لیدل او چې خوب به ولید نو سار هم اکه کېدل یعنی چې څه به خوب کې لیدل د هغې تعبیر به سپا سحر کېدو شپږ میاشتې رسول الله صلی الله علیه وسلم خوبونه لیدل او د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مبارک حدیث دی کنه چې دا مبشرات چې کوم دي دا خوبونه دا د نبوت 46 حصہ ده شپږ څلوېښتمه او د دې مطلب هم دا دی محدثینو مختلف تشریحات کړي ښکلې تشریح داره د نبوت وخت ټوټل دا 23 کاله دی 23 کاله دی او 23 کاله یو کال 12 میاشتې 12 په میاشت نیمې که نو شپږ میاشتې نو شپږ میاشتې او 23 کاله چې یو 23 میاشتې شپږ میاشتې 23 کاله راولي او بل 23 کاله راولي دې نه به 46 جوړ شي نو د نبوت 46 حصہ دا د ښه خوبونه لیدل دي مبشرات دي البته دې کې دا خبره ده اوس خو د علم اسباب چې کوم ځای عقل کار پرېښود هلته وحی شروع شه وحی دا د علم اعلی سبب دی او د دغې ادنا سبب دا دا خوب دی خو ګوره یاد ساتئ په شریعت کې خوب دا څه حجت او دلیل نه دی خوب ستا د ځان دپاره و تا ته الله تعالی یو څیز وښو او هغه د شریعت د اصولو موافقو ستا دپاره دلیل دی خو ته په هغې باندې و د یو څیز ثبوت نشي کولی او ثبوت یې مخکې نشته دا یې تایید ګرځې تایید ټیک ده خو مستقل دلیل یې نشي ګرځولی لہذا بعض خلق افراد او تبرید کوي بعض خلق د سر نه د خوبونو نه انکار کوي ورپسې ټوکې کوي پچموزې کوي خنداګانې کوي دام ناجایزه ده دام صریح د احادیث و مخالفت ده
او بعض خلک هغه په خوبونو باندې ځان ډېر پاک ثابتوي او دا هم غلطه ده. تا خوب ولید د خوب تعبیر پسې ځي او بس تا دپاره دی او ته ځان سره وساته. او بیا خصوصا داسې خوبونه چې هغه خوب سړی ووایي او د هغې نه خلک یو غلط مفهوم اوچتوي، هغې نه خلک په بل طرف ځي. نو د دې د بیان نه بیان ښه دی. او ګوره صحابه کرام خو هغه خلک وو چې نبي علیه السلام هغوی ته د جنت بشارت او زیری ورکړه به. و حضرت عمر صاحب عشره مبشره کې دی، خو چې دعا به یې کوله جړل به د رسول الله نه پس هم دا یې نه وي چې ما د نبي علیه السلام ویلي چې عمره انت په الجنه، ته خو په جنت کې، بلکې جړل به او وی به لا لی ولا علی، الله عمل خو مې نشته دی چې زه پې د نه جنت غواړم، خو لا علی الله د خپل پکړ نه مې وساتي. اوس زمونږ متعلق سو خوب وویلي یا موږ خوب ووي نو بس په هغې باندې موږ چې دی نو بزام خود ځان ډېر لوی بزرګان ګڼو. لوی خلک دي. زمونږ استاد دی حضرت شیخ مولانا عبدالمالک صاحب و دامت برکاتو، کله کله څوک راشي هغه ورته داسې وایي یاره جي ستاسو متعلق ما دا خوب لیدلی یا دا ناشنا خبرې. هغه ورته وایي بچې دا ستا خپل نظر صفا دی، دا ستا خپل نظر صفا دی، مبارک دا نه وایي چې زما متعلق دی. علا کل حال دا نفس ډېر ناکاره دی. دا په خوبونو نه کېږي چې څو پورې په خپله په شریعت باندې او زمونږ الله تعالی ایمان چې دی نو په خاتمه په خیر نه ده کړې، او دو پورې د نفس نه پارام کېدل نه دي پکار، دو پورې به دی خپل روانې کوي. علا کل حال رسول الله صلی الله علیه وسلم مبشرات او خوبونه لیدل. یو ځلې نبی علیه السلام چې دی نو په غار حرا کې و، دی کې چې دی نو جبرائیل علیہ السلام راغی. چې جبرائیل علیہ السلام راغی او نبی علیہ السلام ته زور ورکو. اولی ورته وی چې اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذي علم بالقلم. چې نبی علیہ السلام ته داوین ورته وی اقرا الولا، رسول الله ما انا بقارئ، زه خو قاری نیم، زه خو لستونکی نیم. بیا یې ورته وی الولا، رسول الله وی زه خو قاری نیم. خو چې درېیم ځل باندې ورته ووی اقرا الولا او نبی علیہ السلام بیا ونه وی نو جبرائیل امین نبی علیہ السلام 1900 زور والا ورک. او نبی علیہ السلام وی چې دور ډیر زور راکړه چې ګویا زما پخته ماتولې. بیا زور راکړه، بیا زور راکړه، چې درې ځلې زور ورکړه. رسول الله صلی الله علیه وسلم شروع شو او اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق دایوی. اوس دغه چې وی دا اقرا نو دا نه چې زبانی وی او رسول الله ته وی توایا، رسول الله نشو ویلې. خو یو رسول الله خو علی عرب یو سوچ امیر پاسو هغه توایا ته ما پسې وایا اره یا تو توایا مثلا اقرا نو وی اقرا. مفسرین کرام رحمه الله وی دا تختای و نکوش لیکلی او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی چې دا الولا اقرا الولا. رسول الله وی زه پړه ونیم مال خو نه راځي. درې ځله زور ورکو. بیا رسول الله شروع شو. زمون سید طائفه امیر المؤمنین
بابا جی رحمت الله علیه د شاه منصور هغه وی فرمایل چې دا درې ځله زور ورکو وی پدې کې دا حکمت بړومبي ځل رسول الله ته د ټول قران مجید الفاظ او خلصینی ته ورواچول پدویم ځل د قران مجید ټول معانی دا ورته سینې ته وردن نکړل او پدریم ځل معنی چې دنو د قران مجید رموز او اسرار دا ورته سینې ته وردن نکړل او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم عمر دا ټیم کې سلويخ کال او شپږ میاشتو او دا رمضانو دا لومبای وحی چې راتله دا رمضانو تاریخ کې د بعض حضرات مختلف راغستره خو ډیر کول په 20 رمضانو بعض حضرات وایي چې نه دا 20 رمضان معنی خو ان انزلناه فی ليله القدر تام قران مجید چې الله تعالی په یو ځل باندې نازلو نو هغه ليله القدر او د سیرت علما وایي چې نه ټیک ده هغه په یو ځل چې د لوح محفوظ نه بیت العزت تکم قران مجید نازلې دو هغه رمضانو 20 رمضانو او بیا چې کله د قران مجید وحی شروع کېده ابتدایي وحی اقرا بسم ربک الذی خلق راتلو قدام 20 رمضانو د سیرت بعضی کتابونو دا لیکلی دی چې دا وحی ابتدا د ربیع الاول نشوي ده د رمضان نه د ربیع الاول نشوي ده نو زمونږ شيوخ رحمه الله هغه د دې جواب کوي او ټیک ته رمضان هم ټیک دی او ربیع الاول هم ټیک ته څنګه ټیک دی نو دا د وحی سلسله چې شروع کېده دا د مبشرات د خوبونو نه شروع کېده د خوبونو د سلسله د ربیع الاول نه شروع شو نو ربیع الاول ربیع الثانی جماد الاول جماد الثانی رجب شعبان شپږ میاشتې د شپږ میاشتې د خوبونو سلسله وچېلې ده او په اومه میاشت باندې دا چې دی نو دا جبرائیل امین راغی نو دا هم د هغې عیسه وه که نه 46 وه لہذا د ربیع الاول لکه څوک وایي نو هم ټیک ته خو جبرائیل امین چې راته او دا اقرا بسم ربک الذی خلق او دا یې راړو نو دا تاریخ دا 20 تاریخو د رمضان او د اگست میاشت وه شپږم اگستو چې په هغې باندې د وحی دا ابتدا وشوه او رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر ویریدو او نبی علیہ السلام باندې تبر آله نبی علیہ السلام چې دی کور ته راغی چې کور ته راغی مور د مؤمنانو حضرت عائشہ رضی الله تعالی عنها ته وی چې زملونی ما باندې تبر آله ما ته یخ کېږي ما پټ کا نبی علیہ السلام هغه چې دی نو څه کمبل وغیره پې واچوله او کله چې د نبی علیہ السلام طبیعت برابر شو پتوکیت شو نو حضرت خدیجة الکبری رضی الله تعالی عنها ته ټوله کیسه وکړه چې ما سره داسې معامله وشوه خدیجة الکبری نبی علیہ السلام ورته وی چې زه په ځان باندې یریږم زه په ځان باندې ویریدم چې زه به هلاک کړی شم نو مور د مؤمنانو خدیجه رضی الله تعالی عنها وی کلا هرگز نه والله قسم دی په الله تعالی باندې الله جل شانه با چرم تازاین کی ولی لأنک تصل الرحم تصل رحمی کے ترشتہ داری پالے
او ته د یتیمانانو خیال ساتې، ته چې کوم دی د مظلومانو امداد کې، ته د کونډو رونډو دای خیال ساتې، ته د خلکو خدمت کې، مهمان نوازی کې، ستا غوندې سړی هغه الله نه ضایع کوي. او دا کلمات یې ورته ووایي، تسلي ورکړه. او د خدای شان دی رستو به راشي، هم دکه کلمات دي چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله متعلق استعمال کړو، اخ جملې دي. علا کل حال حضرت خدیجة الکبریٰ وتوی راځه ورقه ابن نوفل تزو. حضرت ورقه ابن نوفل ته بوت، دا د خدیجة الکبریٰ د تره زوی و، عمر کې د ډېر زیات و مشر او د تورات د انجیل د دې کتابونو د آسماني کتابونو ښه عالم و. شرالو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره راغی او دا خبره ورته وکړه. انو ورقه ابن نوفل نبی علیہ السلام ته مبارکبادي ورکړه او ورته وی دا چې تا سره راغلی او دا خو اکا فرښته وه چې کومې فرښتې موسی علیه السلام باندې وحی راوړې وه او کاش چې ستا دا قوم کله تا وباسي چې په دغه ټیم کې زه ځوان وې او زما طاقت وې او زه ستا امداد وکړم. اوس دا خبره چې زما قوم به رسول الله ته وایي چې ستا قوم به تا د کور نه وباسي، شړې به دي. رسول الله په دې ډېر حیرانه شو. رسول الله ورته وایي آیا زما دا قوم به ما د خپل کور نه وباسي؟ ولې په دغه ټیم کې په ټوله مکه کې چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم څنګه نومو نیک نامي وه او خلکو نبی علیه السلام ته کم قدر ورکولو، هغه د لوی لوی سرداران هم داسې قدر نو او هغې بنیادي وجه د رسول الله هغه اخلاقو هغه آسماني تربیت چې ما د تدریشي بیان کې ویلو. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورقه نه راغی او ورقه ابن نوفل لږ وخت پس وفات شو. بیا نبی علیہ السلام ته بیا چې دی نو امبتو خو وحی نه راتله او دغه ته د سیرت په کتابونو کې د فترت زمانه وي. او ګوره چې دا لومبی وحی کله راله اقرأ باسم ربک الذي خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذي علم بالقلم. په لومبی وحی کې الله تعالی د قلم ذکر را لیږي، حالانکه یو تفسیر لیکي چې کله دا وحی نازلېدا نو دغه ټیم کې په تمام عربو کې 15 قلم هم نو، ولې عرب امیانو د هغې حافظې د غضب وې خو لیکه پړانو هغې به لیکل نه کول. او دې کې د امت ته یو اشاره ورکوي چې د دې امت ډېر کار دا به په قلم باندې. او بیا ګوره د هغې مظهر الله دې دنیا ته وخو کړه. شان ورشا کشمیری رحمت اللہ علیہ یو کتاب دے یتیمت البیان، دا اغی کتاب دے مشکلات القرآن مولانا یوسف بنوری صاحب رحمت اللہ علیہ پہ مقدمہ دے یتیمت البیان نفعی کی لکلی جو زمان شیخ بوی جو دا قرآن مجید تفاسیر دا 1 لاکھ تا رسیدی لی دی آغا زمانہ کے چی 1 لاکھ دا قرآن مجید تفاسیر لیکلی شوی دی. علا کل حال
دې کې د قلم اهمیت چې د قلم نه به دا امت ډېر کار علي ورنه هلته د قلم نوم هم نو هغه ځای کې په عربو کې قلم چرته رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې نه پس دا کومه زمانه چې کوم د پترت د وحی ده بعض مفسرین وایي چې دا شپږ میاشتې وه بیا بعضې د دې نه کم وایي علا کل حال دویمه وحی چې راتله نو دا وحی راله چې یا ایها المدثر قم فانذر وربک فکبر پاسا اے رسول الله پاسا تب ځان په کمبلو کې پټې و د کمبلو پټېدو دور لاړ کوم پاسا ودرېږه فانذر ویاره ودا خلق د الله نه وربک فکبر او د خپل رب د هغه چې د نو هغه لوی بیان کا وثيابک فطهر او خپل لباس جامې دا پاک ساته یعنی باطن خو به یې صفا خو تخپل ظاهر برابر ساته باید داعی له پکار دی چې د ظاهر د برابر وي اوس یو سړی وایي زه ډېر ښه داعی یم خو د ظاهر نه د برابر څوک به د سا سر والي او دغه مسلمانانو له دا پکار دي او چې د نبی علیه السلام سنت باندې عمل کوي نو ظاهر دا چې پکار دی چې خلک د هغې نه متاثره شي متنفره نه شي یو سړی د سنتو ویښته پرېږدي ګیره ساتي او پینسي اوس دا ته به ډېر نیکان خلک وي او په دې عمل کوي او پینسي اوچتې ساتي خو هغه اوچتوالي ته چې وګورې دا کرخیني د یو پینسه داسي او یو داسي اوس عجیبه سټایل ورکوي نو چې بل سړی ورته ګوري نو هغه متاثره کېږي نه نو سنت باندې به عمل کوو خو په داسې انداز کې به عمل کوو سنت عین د فطرت د عقل موافق ته چې خلک د هغې نه متاثره شي علا کل حال نبی علیہ السلام ته چې کله دا وحی راله و رسول الله صلی الله علیه وسلم دعوت شروع کړه دغه ځای نه او بیا د نبی علیہ السلام دعوت دا په دریو ایسو کې دی موږ به د دریو واړو ایسو جدا جدا وضاحت کوو لومبی دعوت دا نبی علیہ السلام دعوت ورکړی خفیه دعوت پټ دعوت او د دې مدت دا 3 کاله دی دویم دعوت نبی علیہ السلام بیا اعلانیه ورکړی دی او اندرون مکه دا 2 کاله او بیا نبی علیہ السلام 3 کاله دعوت ورکړی دی اعلانیه خو بیرون مکه د مکې نه بار د نبی علیہ السلام دعوت آغاز د ټول لړومبه د خپل کور نه کیږي او په دې امت کې خود ته دا اعزاز حاصل دی چې د نبی علیہ السلام باندې د ټول لړومبه ایمان په دې امت کې هغه ښځې راوړی دی هغې خپلې بیبي خدیجة الکبرا راوړی دی او چې نبی علیہ السلام څنګه وہ دعوت ورکو نو اول ایمان پہ دا چې دینو خدیجی بی بی راړو او تاسو به کتلی او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په محکام عرفه او په کیفیت باندې دلالت کوي ډیر داسې خلک چې کم خلک او ټول دنیا د پاره غي لیډینګ کوي ډیر کارته داسې چې اته هغه د کور ماحول کو هغه د هغه خلافي او بیا خزه خو د سړی نه متاثر کیږي دا ډېر کم خلک او چې داغه نه خزم متاثرې خپل ټول دنیا د پاره د رهنمای سبب ګرځي خو کور ماحول جدای خو د رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د ټول لړومبه اعتماد د کور خلق کوي د ټول اول ایمان په دا چې دنو خدیجة الکبرا راړو بیا ورپسې د نبی علیہ السلام غلام رسول الله ورته زویم ویلو زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنہ هغه ایمان راړو
بیا ورپسې حضرت علی کرم الله وجهه ایمان راړو په کشرانو کې او بیا نبی علیہ السلام چې بار راووته نو ټول نه اول د کور نه بار افرادو کې د ټول نه اول نبی علیہ السلام ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دعوت ورکړ. ابوبکر صدیق او داغه خپل نوم لومبنه عبدالقابو خو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته دا نوم بدل کو او نبی علیہ السلام وتا نوم چې دنو عبد الله کې خودو. ابوبکر صدیق سے خپل نوم عبد الله دی. ابوبکر صدیق مشهور دی او لقب چې دنو مشهور لقب اول عتیق چې د هر قسمه بد اخلاقونه غلط خبرونه دی آزادو او دیم لقب بیا صدیق یا خود رسول الله صلی الله علیه وسلم د ټول اول تصدیق او دا د کړو چې کله کافرانو ورته وی چې رسول الله معراج ته تللی دی وای پاغه وته صدیق وای او بعضی سیرت کتابونه چې نه صدیق وته ځکه وای چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په ټول عمر کې چرته په ټوکو باندې چرته په هیره باندې او چرته په غلطای باندې دروغ نه دی ویلي. بیا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ چې دنو هغه ایمان راړو او بیا نبی علیہ السلام دا لومبني 3 کال چې کوم دعوت ورکو دا ډیر پټ انداز کې او د پټ انداز و داغه داو چې هر چا سره په دې کې خبره نه کېده هر چا ته به دعوت نه ورکو په کم سړی باندې وجدا ګمان او کده ته موږ د اسلام او د دین دعوت ورکو او دې خبره به سیوا کوي دې به بحث کوي د فطرت ګنده دې هغه ته به دعوت نه ورکو او دې کې به هغه زړی ته دعوت ورکو چې د هغه متعلق به او دا نتیجه و چې دا ډیر شریف النفس انسان دی او دغه خبره واوري دې په خاموشای سره اومني او که طبیعت نالی نو بس دې به خاموش پاتې شي. په ساړو کې با لویو کې با ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ګرځیدو او دغه وجه ده چې ډیر لوی کبار اصحابان دا چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ د وجه نه مسلمانان شوي دي. حتی رستو براشي عشره مبشره هغه لس اصحابان چې هغه ته نبی علیہ السلام په جون باندې او د جنت بشارت ورکړه دي په هغه کې 15 کسان او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته دعوت ورکړه د ایمان راوړل دي. پای حضرت عثمان غنی دي حضرت عبدالرحمن دے حضرت زبیر دے حضرت سعد دے دا خلق دای ته دے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دعوت ورکړو او دای د ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ په وینا باندې چې کوم دے ایمان راړو. بیا نبی علیہ السلام د دعوت مرکز دا چې دنو دار ارقم وګرځو او دار ارقم ګرځولو کې وجه دا وا چې سوکتلی هغه لیدل دي او نیم الله دې بار بار بوزي دا سپاړې راي ته چې سړې ورشي کنه ان صفا والمروه ته دې غاړه ته سپاړې راي دا او دې سپاړې راي سره دغه ځای کې دا بار غاړه ته دا کم گیټونه وتی دي او په دې کې په یو گیټ باندې الته لیکلی هم دي چې دار ارقم او دا د زید ابن ارقم دا کور چې کومو او دا د صفا په ویخ کې او نبی علیہ السلام د اسلام لومبای مدرسه او مرکز د دعوت دا د دار ارقم وګرځو. دغه وجه دا وا چې یو دا زید ابن ارقم چونو د مخزومی قبیله نو او مخزوم د هغه قبیله وا چې د دای او د بنو هاشم بالکل یو بل سره نه لګیدا حتی د دای په سخت دشمنی چلیدا دا ابو جهل چې کوم د دام د مخزوم قبیله نو
دویم دا حضرت ارقم چې وو نو د عمر ډیر کم و، د عمر دغه ټیم کې 14 کال و. نو د چا په تصور کې هم دا نه راتله چې نبی علیہ السلام به د خپل دشمن خاندان ځای مرکز ګرځي، او دویم دومره سنجیده کار دپاره به دومره کشر الګ د هغه انتخاب کوي، او دریم چونکې هغه ځای باندې خو ریل فیر خلک به ډېرو، نو دا تصور هم د چا نه راته چې دومره مشهور ځای کې چې کوم دی و هغه چې دی نو مرکز به نیسي، د چا ګمان هم نه راته. نبی علیہ السلام به دغلته د شپې چې دی نو به نبی علیہ السلام والته، او په ابتدا د اسلام کې 2 موضوعونه فرض وو، یو د سبا یو د ماښام، او د دې نه پس به دار ارقم کې چې دی نو مدرسه ولګېده، او نبی علیہ السلام به خاموشه دعوت ورکولو، او دې کې په سیرت کې د امت دپاره د امت هغه خلک چې هغه لیډینګ کوي، هغه تحریکات شروع کوي، د هغه دپاره په دې کې ډېر لوی سبق دی. زمونږ چلسي زمونږ دلته چې خلک په اسلامی دنیا کې سوره تحریکات شروع کوي، نو لا افراد وسره ایسنی ذهن ایسنی جوړ کړي، او خارات دي او ایڈورٹائزمنٹ شروع دی، نو شور ډیری او کته زور ایسنی، او داسې تحریک چې لګوا خو چلیږي نو د پځای کینی، ولې د سره خو نظریاتي کسان ني، دغه ځان له مضبوط افراد ني تیار کړي، او چې څنګه د پبلسټیو کې ایڈورټایزمنٹ شروع شي نو د هرچا مخالفین ارته د مخالف اواز شروع شي، نو دی بیا نوي خلک نه تیاروي، دی د مخالفینو جواب کوي، نو د خپل خلکو هم ذهن سازي نه کیږي، او د هغه نورو په جواب باندې لګیایي. نبی علیہ السلام داسې ونه کړل. نبی علیہ السلام چې دا 3 کاله خفیه دعوت چلولو، دا علیاذ بالله څه بزدلي نه وه، یاره نه وه. رسول الله صلی الله علیه وسلم په خاموش انداز کې په 3 کاله کې یو ټیم تیار کړ، او هغه داسې ټیمو چې د هغې مخې ته د دنیا هر مشکل راغلی دی، هغه یې هغې ته سر خم و، که د هغې بچي پکې تلل، که هغې جانونه پکې تلل، که د هغې عزت پکې ته، او که د هغې مال پکې ته، هر څه. او دغه ځای نه به رسول الله صلی الله علیه وسلم ټیم تیارو، او د هغې نه پس به خاموشه خاموشه ځای په ځای لیږل، لکه د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ ایمان واقعه به رستو راشي، و چې د هغه په کور کې هغه د خور په کور کې صحابي موجود و، هغې ته دعوت ورکولو. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې انداز کې دعوت چلولو خفیه 3 کاله، او د دې نتیجه او ثمره دا راووته چې نبی علیہ السلام سره یو مضبوط ټیم او جماعت دا تیار شو. و دې وخته پورې د رسول الله دعوت اعلانیه نو، الله تعالی ته رسول الله ته حکم نور علیګل چې ته اعلانیه دعوت ورکا. د دې نه پس د اعلانیه دعوت حکم راغی، او دا آیات راغی چې وانذر عشیرتک الاقربین، دا خپل رشتہ دارانو دوی ته دعوت ورکا. نبی علیہ السلام په سوق اللیل کې، سوق اللیل دا ما ته ویلي صفا مروانه چې دی غاړې ته مخامخ وځي، هلته هغه لایبرري ده، هغې باندې لیکلي هم دي چې دا د رسول الله د پیدایش ځای دی. دغه سوق اللیل دا د رسول الله محله وه، د نبی علیہ السلام پیدایش هم دغه ځای ته شوی دی، او د دې په متصل کور د ابو طالب صاحب. نو ابو طالب صاحب په کور کې نبی علیہ السلام دغه سوق اللیل علاقه وه، په دې کې نبی علیہ السلام د ټول اول دعوت وکړ، او په دعوت کې خپل خاندان ترګان د رسول الله 9 ترګانو د حضرت عبدالله نه علاوه ترګان په پوګانې خپل خاندان دنه هغې راغونډ کړو. چې راغونډ یې کړو، دعوت یې وکړ، چیلې حلال کړو،
او پایو. ابو لهب هغه د نبی علیہ السلام ترو خو په انداز پوه شو چې دا د دعوت سره کړی دی هغه غوږ ته خبره را رسېدلې وه ولې دا خو د نبوت 4 کالو خو لا خاموشه دعوت چلېدو. انو ابو لهب چې کوم دی نو هغه وي داسې چللی تاسو د ده خبره ما اورئ ما ته لږي داسې و د سخریات زده کړي دی ساحر دی و د باندې جادو شوی دی تاسو ګورئ نه یو چیلې حلال کړی دی موږ سوره وخوړه ختمیږي نه او لږ پای دی دی په جادو باندې ډېر کړل لہذا د رسول الله خبره ما اورئ. مجلس برخاست کو نبی علیہ السلام په 2 ورځ باندې بیا حضرت علی صاحب چې دی نو دې ټولو پسې ولېږو او بیا یې راجمع کړل. چې بیا یې راجمع کړل نو نبی علیہ السلام ورته وویل چې ګوره د قافلې چې کوم قاید او کوم مشر او مخکې رواني هغه قافلې ته دروغ نه وایي او زه په کائنات کې داسې بل ځوان نشته دی چې هغه زمانه ښه پیغام او تعلیم راوړي او زه ټول عالم ته الله تعالی عموما او تاسو ته خاص کر الله تعالی پیغمبر را لېږلی لہذا تاسو ټول چې دی نو زما نبوت ومنئ او په ما ایمان راوړئ. په ټول مجلس کې صرف حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ودرېد او حضرت علی صاحب وایي چې زه خو کشر هلک یم زما 12 کاله عمر دی کمزور یم خو زما هر څه چې دی نو همدا ایمان په تا دی او زه به تا سره یم نور هېچا ایمان را نړو. بیا نبی علیہ السلام بله ورځ باندې چې دی نو صفا ډیرای ته وختېدو چې صفا ډیرای ته وختېدو نو په صفا ډیرای باندې نبی علیہ السلام چې کوم دی یا صفا ډیرای و بعضې د سیرت کتابونه لیکي جبل ابي قبیس و د صفا ډیرای ته دې خوا مخامخ جبل ابي قبیس دی هغې ته وختو یا صباحا یا صباحا دا اوازونه یې وکړل او چې دا اوازونه یې وکړل ټول عرب راجمع شو او چې راجمع شو ورته یې وویل یاره که زه تاسو ته ووایم چې د شانه د دې جبل ابي قبیس نه شاته دشمنان را روان دي په تاسو حمله کوئ تاسو به څه وایئ هغه یې وي جربناک مرارا موږ په تا بار بار تجربه کړې ده ما وجدناک الا امینا و صادقا تا همیشه امین او صادق تا چرته دروغ نه دی ویلي. نو رسول الله ورته وی ښه اوس زه تاسو ته پیغام درکو تاسو په الله باندې ایمان راړئ دا بوتان پرېږدئ او لا اله الا الله وایي هله به کامیابېږئ که لا اله الا الله نه وایي کامیابي نشته دی او څنګه تاسو اوده کېږئ داسې به تاسو مړېږئ تاسو به د الله مخې ته ځئ تاسو نه به تپوس کېږي او څنګه تاسو د خوب نه پاسئ داسې به الله تعالی تاسو د قبرونو نه دوباره پاسئ. او نبی علیہ السلام یو بلی انداز کې تقریر وکړو چا غږ نشو کولی. اوس دغه ځای کې سردار او لیډر ابو لهب ناستو هغه پاسېدو و چې هغه پاسېدو نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وایي د الله سې ورته داسې کړو تبا لک تبعی دي تا دپاره الهذا جماعتنا سائر اليوم ټول رستا موږ دې خبرو له راجمع کړیو. دا خبره یې وکړه او د نبی علیہ السلام هغه ټول مجلس خراب کړ او نبی علیہ السلام ډیر زیات خفه شو. دغه خفګان بنیادی وجه دا وه چې د اسباب په دنیا کې تره دا خو په مقام د پلار کې وي او بیا داسې هلک رواره چې د هغه پلار مړ وي یتیم وي د هغه مور نه وي د هغه رور او خور نه وي نو د هغه اسره خو همدقه وه چې په اسبابو په دنیا کې به رستو زمانه پلار ته به مې ودرېږي رشته دار به مې ودرېږي. الله تعالی ورته ښیي چې ستا دا میشن دا ستا په خاندان نه دی موقوف د الله دا دین دا په خاندانونو نه دی موقوف او دغه وجه د رونو د الله دا دین یو خاندان سره مه تړئ چې بس دا دین دا د مولا کار دی دا دین د مولا کار نه دی
دا دین زمونږ ستاسو د ټولو دی، زمونږ ستاسو د ټولو پیغمبر آقا نامدار محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی. او نبی علیہ السلام سره چې څنګه د یو عالم د یو مولا نسبت ته تعلق ته، تاسې ورسره د یو ادنا امتی هم تعلق او نسبت ته، کا ډېر ګناهګار دی. نسبت کې موږ یو برابر یو، موږ له خپل پیغمبر باندې غیرت پکار دی چې موږ د نبی علیہ السلام تعلیمات او دا په ځان کې واچو. دا یو خاندان سره تړلی نه دی او نه مولا یو خاندان دی، نواب دی، خان دی، چودھری دی چې هغه علم وکړه د رسول الله په میراث باندې راغی. الله جل شانه دی زموږ ستاسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او د نبی علیہ السلام سیرت په هغې باندې د عمل توفیق نصیب کړي. دا ملګری وایي چې دغلته دا مخامخ اکثر دا ملګري موټر سایکل ودرئ که نه، نو کوشش دا وکړئ یو دې ځای کې دا نږدې کسان بیا ډېر دلته دی سپونه خورئ نموز کوي د جومات الټه غاړې ته، د الټه غاړې ته د کجورې نه مخکې کوشش کوئ چې دغلته دغه ځای داسې ګاډي مو دروئ چې لکه بیا خلک مز نشي کولی.